بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجنائز. توجه جي وليس جنائز د جنازي جمع ده بكسر الجيم او تو کوئی چی دیکھیں فتحہ د جیم میں استعمال ولی شی جنازہ خو فصیح لغت دا دی چی جنازی بکسر الجیم او بعض علماء فرمائی بفتح الجیم چی دی غکت تویلے کی کم کی چی مڑے بروتی او بکسر الجیم لاش تویلے کی او جمع بہر حال بفتح الجیم دا جنازہ جنائز خجی مری سب دا نفس جنازی حکم دا دے چی دا فرض کفائی دا کئیو کس دا یو مڑی جنازہ ادا کللا یا چکسانو ادا کللا جنازی منزی وکړه ټول غاړه خلاصيږي ورسره په دې مسله ټول پوه شو او کچام د جنازي منځ د مړي ونه کوټول پیداسي ګناګار دي لکه سړی چې فرض منځ پرې دي ګناګاري به د فرض کفایي او د فرض عین لک تعریف کوو لک د دې وضاحت کوو نو وره فرض عین هغه حکم ته ویل کیږي چې فرض وي او بهر فرض وي چې څوک مکلف وي او فرض کفایي هغه حکم ته ویل کیږي چې په مجموع فرض وي په فرد باندې نه وي نتیجه به دای چې فرض عین کې ټول یو کې یو کسیونه کې هغه یو قسم په ترک باندې ګناګار جوړیږي او فرض کفایي کې مجموع کې چې څوک کې د ټول غاړه خلاصيږي به د فرض کفایي د بردا قاعده د توجه جي کچري نور خلق نو یا هو نشو کولای نو د څوک چې کولای شي به بدوانه فرض عین ګرځي به الفاظ دیگر فرض کفایي کې چې سړی په ادایګۍ کې ځان لې وس بیان ګرځي لکه یو ځای کې درته ملګری عمل شو جنازې څوک نشته فقط ته یو زرمانه عین ده همدغه شان کوم ملګری چې جنازه کې را حاضر شي او بدی خواوشا ولاړی او جنازه کې نه شریکیږي دم ګناګاریږي ځکه چې څوک حاضر شي په هغه عین ده به کنه حاضریږي ورته جنازه نه کوي ګناګاریږي به مطلب وکړي دی د جنازې په منځ کې بس فقط دوه ارکان دي یو قیام دی یو تکبیرات دي قیام تاسو به یو تکبیرات مسان دي امام په تکبیر دی تکبیر وایي نو پاتې شول د دعاګانې کدا چا ویلې او کنه ویلې که څومره کمې دعاګانې ورتلې هغه ویلې بس ټیک ده سبق نه کوي نو صرف دا وجه چې مال نیت ناراضي ځکه نه ودرېږم یا دوان ناراضي دا غلطه ده نیت خود سره بګشته دی نه نیت خود زړه شي دی او دا وګت نیت خو موږ لم ناراضي او نه د چا د مخې کیږي نویت ودی لله تعالی اربع تکبیرات الصلاه الجنازه دا کسی دا کڅوک لازم غني بدعت جوړیږي تاسو په خبرو پیږئ بهرحال نو بعضی ملګری وي موږ له دغه دعا ناراضي نو دعا ویلم نه ده ضروري او دا اعلانات چې په جنازو کې کیږي لکه نیت کوي او نیت کوي دا مې بزرګ اعلانات دي دا څوک چې ولال دي خو نیت کړي ولال دي نو نیت به څه کې او کوي د نیت نه مراد د خلی ولا نیت نه حضور دي نه دغه پر رمباړي چلوي چې لکه نیت کوي او نیت کوي اګه غلطه نار چې غلطي به رمباړي تاسو خبرو پیږي نو وښه تقیسه وکوخه باب عیاده المريض وثواب المرض دا توجه سره وورو زدیم کړو عملم به وکړو خلکو ته مرسوخه انسانيت به کې بیان کړي دا باب دې بیمار پورسي د مریض کې او ثواب المرض او د مرض کم ثواب دی داغي وګد باب دی الفصل الاول فصل اول تاسو د مشکات المصابيح د فصل اول د دې ترتیب د فصل اول قصه یاد ده چې فصل اول فصل ثانی د مصابيح کم مسند دغه ذکر کړي یعنی مصابيح وليس ده او به فصل اول کې د بخاری او د مسلم احادیث ذکر کړي او به صاحب د مشکات ول دراوی بیان کړي دي اور سره دوړو روایت کړي رواه الشيخين یا متفق علیه وي او کيو روایت کړي دغه تعین کوي چې بخاری دی او مسلم دی ان ابي موسى
تاسو به عبارت وایي کنه نه زویم به بار تاسو عبارت وایي د خیره. رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطعم الجائع وعود المريض وفك العانية رواه البخاري. دي حدیث کې د دریو احکامات بیان شوی دي، درې اوامر دي پکې، مامور به درې دي. یو وږي ته خوراک ورکول دي، یو د مریض عیادت کول دي، یو قیدی دی هغه د قید نه خلاصول دي. ټول ببره ګورئ. هر چول حکم دے اطعم الجائع، تاسو طعام ورکی جائع تا. اطعمو د امر صيغه ده او امر د پاره د وجوب راځي، تاسو ته پته ده. نو مسله دا چې کله یو گاونډي دی یو مسلمان نور دی هغه په حالت د مخمسه کې دی، یعنی که خوراکونه کې مری او خوراک ور سره نشته، دې صورت کې به مسلمانانو باندې د حکم د امر په خپل معنا باندې ورته متوجه دي، یعنی وجوبا اغله خوراک ورکول دي. کني ورکي ګناګاریږي، واجب کفایي د فرض کفایي د چغله خوراک ورکي. مسله پوه شو؟ او کټول خلک غریبانان دي، فقط یو کس مالدار دی خوراک ورکول شي، یا یو کس ته او د هغه په خوا کې یو کس د لوګي نمرې. نو په دغه صورت کې د دوه صورتونو کې باغ باندې فرض عین د چ خوراک ورکي تاسو رسې بي. او چې کله یو سړی په حالت د مخمسه کې نه دی به وایا صحیح شو، دا فرض کفایي فرض عین صورتونه بیان شو کنه. دریم کې یو سړی په حالت د مخمسه کې نه دی، نو په نورو مسلمانانو باندې داغه د خوراک تنظیم د سنت ده، ثواب دی پکې، واجب فرض نه ده. دا مسلې زده شولې کنه. وګورئ اطعم الجائع، تاسو طعام ورکی وږي ته. لاندې یو قصه لیکلې ده لمعات نه، تاسو وګورئ ما چې څه لنډو الفاظو کې لیکلي هو سنت ان لم يصل حد الاستقرار، که حالت مخمسه ته نه رسیدلې به طعام مسلمان تور کول سنت دي ده کنه. او فرض او فرض د کچري وته رسیدلې نو فرض په دوه قسم باندې ده کنه. عینو کفایه نوورا على الكفايه ان لم يتعين احد، کيو باندې نه متعین شوی نو وځي کفایه دا او کيو باندې متعین شي به فرض عین دي. نو که هر یو وسلري به یو نه د متعین فرض کفایه ده، او کچر یو کس یا فقط یو وسلري نه بس به عین دي. دویمه جمله د وعود المريض، او تاسو عیادت کوي د مریض به برګوري. دلته د امر صيغه د امر د باره د وجوب وي. نو ولې چې د امر کوم حقيقي معنی د وجوب دا په باغ صورت کې چې یو مریض دی مسلمان، هغه خدمت حاجت دی یو قید، او څوک د خدمت نشته دوه قیدا، مطلب زوی بلار وغیرہ نشته. نو گاونډینو مسلمانانو باندې داغه تیمارداری خدمت کول د فرض کفایي ده. دلته د امر حقيقي معنی شولا د عل چې مجموعه کسان یو کنه فقط یو کس ته یا یو کس داسې لري چې هغه د تیمارداری او خدمت کول شي نور نه شي به باغ باندې فرض عین ده. دلته د امر حقيقي معنی واخیستل شو. او کشري د خدمت د باره خلق شته یا خدمت ته ډېر حاجت نشته مریض دی، دغه صورت کې دغه مریض عیادت کول دغه بیمار پورسې لوتل د سنت ده. نبی له سلام به ورتللو به ثواب څومره دی رسو برازي کا نه د نفس حکم بیان کوو. وفك العانيه، او فك معنا د خلاصول، یو قیدی د قید نه خلاصول. عانيه هغه قیدی ته ویل کیږي چې د قید بوج ذلت کې لویدلې او تاسو آزاد کې قیدیان. علماء فرمای محدثین چې دلته د قیدین مراد هغه قیدی دی چې د کافر په قبضه کې لکه عافیه صدیقه. تاسو ویږئ کنه. نو بدغه وخت کې په مجموعه مسلمانانو اوس دې حکم نه باورې به د امر صيغه ده، امر حقيقي معنی وجوب دی. نو په مجموعه مسلمانانو باندې یو مسلمان قیدی د کافر د جیل نه خلاصول، قید نه خلاصول لفظ کفایي ده. نو کني خلاصي ټول به ګناګاری په ترک د فرض باندې، خصوصا هغه څوک د چا چې وس کیږي او که د چا وس نه کیږي د قید نه خلاصول لکه زمونږه، نو بس به نه ګناګاری کو. البته خپل وس موافق کار وکړو، نو وس دام دي چې دعا ورته وکړه
دعا ورله وکړو. او کچری یو کس وس کېدلو د نور نه کېدلو به باغ باندې فرض عین ده. دا حکم باغ شان مرتب لګوخه. دې سره العانی چونکه مطلق دی نو صرف دې معنی سره لګول چې کافر قید کې مسلمان پروت دی نو دا خنه ده نو دغه به صحیح د اصل معنی خو نور څومره قیدی نه کړه مسلمان په قبضه کې قیدی وي او کړه کافر وي ټول ته شامل دي او خاص کراغه قیدی چې هغه ظلمن قید وي دغه امداد پکار دي حدیث کې دغه بیان کړي. رواه البخاري مخکې راځي. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس. د مسلمان حق په بل مسلمان باندې د پنځه دي. رد السلام د سلام جواب ورکول دي. وعياده المريض د مریض تپوس خدمت او تیمارداری کول دي. اتباع الجنائز جنازه پسې تل دي جنازه کول دي. واجابت الدعوت دعوت قبلول دي. وتشميت العاطس یو څوک چې پرنجوي کې الحمدلله وي غلا جواب ورکول دي. رضی الله د مسلمان حق په مسلمان باندې وي بنځ دي ورد السلام د سلام جواب ورکول دي. ولې یو سلام کول دي او یو د سلام جواب ورکول دي. خپل د سلام باب را روان دي د قصې بکار دي خو چون کې لفظ رااله دلته د باب مناسب چې هغه صرف عیادت المریض دی چونکه حدیث کې نبی اسلام د بنځه حقوق ذکر کړي نو حدیث پوره ذکر کړي دي نو دغه مناسبت باندې د سلام لګي خبرې کوو مسائل وره. سلام مچول د سنت دي او فائدې دا د سدي سنت ادایګي کې چې محبت ور سره پیدا کیږي. سلام مچول سره محبت پیدا کیږي او محبت د دوه مسلمانانو ترمنځ پیدا کېدل د انتهایی غټ امر دی مشکل کار دی. الله پاک ته مقصود حکم دی مقصود الله تعالی چې مسلمانانو منځ کې محبت ویو او دا محبت پیدا کېدل مشکل حکم دی. دوا دلیل یې څه دی چې مشکل دی. الله پاک نبی علیہ السلام ته قران کې فرمایي والف بین قلوبهم ما د صحابه ترمنځ محبت پیدا کړي دی او دومره مشکل کار دی. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم زمکه کې چې څه دي دا ټول که خرج کې د دې لپاره چې دی مینس کې محبت پیدا کی پیدا به نه کی. الله وی دا ما په خپل احسان پیدا کړی دی ولکن الله الف بینهم. د محبت دوه مسلې مکللې محبت الله ته مطلوب دی د مسلمانانو ترمنځ. حدیث کې راځي حضرت ابو ذر ته نبی علیہ السلام فرمایي ابو ذر د ایمان په کړو کې مضبوطه کړی کومه ده او ته الله عز وجل او دا الله رسول خپويږي چې هغه ټکړی کومه ده. نبی علیہ السلام ورته جواب کې فرمایي هغه ټکړی هغه موالات فی الله دوستی او ورورولي کول دي د الله د خاطر الله جل شانو په خاطر الله د رضا د پاره. والحب فی الله محبت کول یو بل سره د الله په خاطر او بغض فی الله دا دومره لوی کار دی. به دې دا مطلب شوګه اول د مشکل هم دی او دریم د دې سبب بچوي محبت پیدا کېدلو طریقه بچي مسلمانانو ترمنځ. نو کې حدیثو کې ګڼ اسباب ذکر شوي لکه نکاح کول دي خځه او خاوند منځ کې محبت راځي او یو پکې سلام دی نو سلام سره محبت پیدا کیږي. نبی علیہ السلام حدیث کې فرمایي عبد الله ابن سلام رضی الله عنه فرمایي مدینه ته چراله منوي کې دا ویل یو پکې سلام خبره وا سلام کوي یو بل معنی محبت پیدا شي. محبت تاسو ترغی جنت ته نشي داخله دي تر څو چې تاسو کامل مسلمانان نه جوړ شوي مؤمنان نه جوړ شوي. کامل مؤمنان ترغی نه جوړيږي خپل منځ کې محبت نه راغله محبت ترغی نه راځي تر څو چې او محبت دراتلو طریقه سره سلام اچول دي اهم امر شو کنه شو. به چې څوک اول سلام اچي موږ ویلو دا سنت دا فائدې ده چې تکبر نه بری کیږي. تکبر یو بد صفت دی په انسان کې ردی نه ځان خلاصي بس دې طریقه دار سلام اچوا. به سلام کې حکم دار چې کشر دی په مشر چي او روان دی په ولاړ چي سواری والا دی په پیدل والا باندې چي وړو کې جماعت دی بغټ چي چونکه فائدې ده چې تکبر ته ختم شي. ردی د وجه نه کوم سړی چې ولاړی هغه قوت زیات وي د ناس په مقابله کې نه دنه تکبر صادرېدل شي او د روان قوت زیات وي د ولاړ په مقابله کې او د
سواری روان قوت زیات وي یا ظاهر کې خخ کاری د پیدل روان په مقابله کې نو تکبر ال تخکاری کنه نو هغه سلام واچو تکبر وسی به جواب د سلام چې هغه سنت نه دی واجب دی کله چې یو ډل رواني نو کوم چې به غوړه سړی دی مشر هغه سلام واچي چې بچا باندې سلام واچو هغه کې چې کوم غوړه سړی دی مشر عادي جواب ورکړي خو کچام او مجلس کې جواب ورکو دا جواب واجب علی الکفایه ټول غاړه خلاصيږي او کيو کسو به پاغه واجب عین دی ویو کو کنه او بهتره دار چې جواب ټول ورکي په هر حال جواب د سلام ورکول دا واجب دی توجه جی به سلام به بچا چو بچانا نو باز مواضع کې سلام اچول مکروه دي علامه شامی تقریبا ګم زین سورتونه ذکر کړي چې سلام اچول مکروه دي ښا حضرت مختصر یو څه ذکر کوم تاسو ته لغوښ شي تم خو نه سي کنه وان باندې باندې فتوا لیکلې و چې کوم مواقعو کې سلام اچول مکروه دي یو سړی مثلا تشهود سماتي هغه باندې سلام اچول مکروه دي تاسو رسې کنه دغه شان یو سړی په منځ کې ولاړ دی دا خو بندي کې نه یو سړی په منځ کې ولاړ دی هغه باندې سلام اچول مکروه دي ذکر او اذکار کې مصروف دی اذان کوي یو سړی په فسق کې مبتلا دی تقریبا 10 کڅو موازی دي ټول نشوي او به خاص کر څوک چې ګناي کبیره ظاهر کوي ښکارا کوي هغه تفاجر ویل کیږي دغه شان بدعتي بدیو باندې سلام اچول نشتا دغه شان صورتونه کې څوک سلام وچي جواب والا باندې جواب نه دی واجب ته عبادت کې څوک د باندې سلام اچي درس کې سلام اچي جواب نه دی واجب ویو کو بده مخ کې راځي جی کدا جمله هو شولا حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض تیر شوی واتباع الجنائز تیر شوی دی واجابت الدعوت او دعوت قبل ول یاد ساتي دعوت قبل ول فرض دی او واجب دی البته بهتره ده چې څوک دعوت درکې او څه ممنوعات شریعت پکې نه نه دعوت قبول کړي اما تلک متوجه شي کچا سره دی واده وکړل چې دعوت ته قبلو مذهب درځم او سر باندې واجب د دیانتن چې ورشي او کچا دعوت درکو ته ور سره واده نه کړی چې درځم باندې نه د واجب چې قبول کړي به دعوت په دوه قسمه یو عامه یو خاصه خاصه هغه ته ویل کېږي د بر الهدی کړه چې صرف تعالی دعوت کړي کتاب ادب القاضی کې براشي ان شاء الله ان دا سي دعوت وی کته ور نشي کته نه ورتل لغه نه کولو دا خاصه ده دې صورت کې د معنی لازم را چې واده لیکلي وسی پوره کېږي او عامه دعوت چې تنه ورځي مغه د پروګرام کولو نو کواده دي نه کړی نه د لازمه مو ورځه خدای چې ورشي به مسله دا ده کاول نه درته عذر د بخ شلو نو د سره ګناګاری کنه دعوت لرل نشي او بیدار کاول نه درته پته ولګي دغه مجلس کې کوم ځای کې چې ماته دعوت شوه دی الته د شریعت ممنوعات کیږي غاني بجانی دي او غیره به پردګي ده نو حکم دار د سره د غزل ورزما ځکه دا دغه حق دی چې دغه دعوت قبول کړي دغه دعوت قبول کړي قبل طرف د الله نه فرمانی پکې کیږي اول حدیث لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق د مخلوق اطاعت په بده طریقه نه کوي چې د خالق معصیت به راشي په دې قصو پوه شو غره ټول فقہی مسائل تاسو پوهیږئ کنه دا حدیثو کې وایي نو حدیث به ورڅخه استای کني به خوند نه کوي ځکه ما تاسو ول لک صبر هغه موبایل کې چوي به تاسو یې چې دای مخکې کو مشکات مخکې نو وکشي جی او کچری وسله خنو مسله دا شو لکه درته پته و چلته ممنوعات شرع دي نو دعوت لبنزي مجلس او کلاړي توجه او درته پته ولګیدل چې دغه ممنوعات شریعت دي نو کوم ځای کې خوراک پروګرام استاد ناست پروګرام وکړل ته دغه ډنګ ټکور نو سباق نه کوي خوراک ته کېنه حق مقتدا سره دی نو هغه بکار دی چې دغه زین بایکاټ وکي باسيږي چې خلق
خلق د دینه دا څه ته وایي دا فن دی عبرت دی واخلي چې به دا کار کم کوو دغه شان سړی به نه راځي او هغه پوه شي چې به لپاره نه کوو پوه شئ او که کوم ځای کې ستاناسته او کوم ځای کې د خوراک کوو هغه ځای کې ټنګ ټکور شروع د شریعت ممنوعاتو نو که بیا هم کسو ورغلی هم دی هلته نو که خوراک ته کینې صحیح ده خو مقتدا له اوس حکم دا دی چې مخکې نه اوس حکم بدل شو مخکې و بهتره و چې پاتې شي دلته حکم دا دی چې بهتره نه در باندې ضروري ده پاتې کړي دی ځکه که ته کینې نو خلکو حوصله افزایي کېږي ته به سبب جوړ شي د دغه شان مجلس کې د ناستې د جواز دپاره او دا جایز نه ده پوه شو بې یا بخیره کې څه سوال جواب و هغه به کوو ښه که چا څه سوال جوړېدلو او که ډایرکټ یې کوئ هم ښه ده ځکه ځینې مسلې به زموږ ذهن کې نه ویلو کې که تاسو تپوس وکئ رایادېږي به بیا وتشمیت العاطس تشمیت ویلې کېږي عاطس ویلې کېږي هغه کس ته چې پرنجی کوي او تشمیت ویلې کېږي د پرنجي په جواب کې يرحمک الله ویلو ته او دام داغه حق دی خو بری شرط چې هغه الحمدلله ویلي ځکه وروستو حدیث را روان دی تاسو به دا قاعده نه زده کړئ نو وایو یو حدیث ته بل حدیث تفسیر وي ښه وروستو حدیث را روان دی هغه حدیث کې ورسره دا لفظ هم دی چې هغه الحمدلله ویلي بیا الفاظ دیگر موږ ویلي یو ځای کې نص مطلق راغلی بل ځای کې نص مقید راغلی او مسله یې وایي زموږ د حنافو مسله کوم دا دی چې مطلق به په مقید باندې حملېږي یوه مسله چې یوه واقعي یو حکم وي نو مطلق په مقید باندې به حملېږي که نه ویلو که نه هغوی تشمیت العاطس وعنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه حضرت ابو هريره نه روایت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي حق المسلم علی المسلم ست سودی شپږ نور خبره کو راځي والله کله تاسو شو ما هن یا رسول الله د الله رسوله د شپږ حقوق کم دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته جواب کوي قال الفاظ بدل دي اذا لقيته فسلم عليه حق ادا دي چې تور سره ملاقات وکړي نو سلام به واچوا ما ویل دي سره محبت زیاتیږي کنه نفرت ختميږي دیم و اذا دعاك فاجبه دعوت در لدر کو دعوت ور قبول کا اگر دعوت متعلق لگے خبر نور کو متعلق متوجہ شي علماء د دعوت ګڼ صورتونه لیکلي دي ښا زه یو څو قسم دعوتونه دي دغه بیان درته کوم زکریا فتاوینا مولوی صاحب یو ته اعذار ویل کېږي اعذار توجه اعذار چې د ختنی دعوت ته وایي ماشوم چې څوک سنتي دعوت کوي کنه نو اعلی وسنن کې حضرت مولانا ظفر احمد عثماني رحمه الله دې د مستحب ویلې دي برحال لازم بینه غنو کا او روایت د عبد الله بن عمر ذکر کړي ان نافع قال كان ابن عمر حضرت عبد الله بن عمر چې هغه د ماشومانو د ختنی دعوت کولو دا یو شو دویم نمبر نقیعه نقیعه اول څو اعذار او دویم نقیعه ویل کېږي د سفر نه د واپسۍ دعوت د څوک د سفر نه واپس راشي مرګري راغون کې دعوت ورلو کی یو یا د لپاره ملګری دعوت وکي سفر نه راغلی حج عمره نه راغلی خو لازم به نه ګڼو صحیح دی څو شو دوا دریم نمبر عقیقه ده د ماشوم په پیدایش په ورځ باندې کوم دعوت کیږي دا مستحب ده نه په نظمانه او څلورم نمبر عتیره ده د رجب په اوایلو کې به ذبیحه کېدله او د مشرکانو بنوم به چې کله اسلام را لید الله بنوم شو خو به هم منسوخ شول نو اوس عتیره نشته ده د رجب په اوایلو کې کوم دعوت دی عتیری بنوم باندې دا ختم شوه مطلب دا مشروع نه ده پنځم نمبر مائده یا مأدبه ده دا ملګری سره راغون کی خاص کیسه نه اسی ملګری راغون کی دعوت ورلکې دا خبره ده ځکه دې سره محبت زیاتیږي دا څه وکاو کنه دوسه خو بیره خو وک کنه څو شو شپږم نمبر ولیمه ده ولیمه پیژنې د نکاح نه پس او د خزي خاوند د ملاویدلو نه پس دا قدم ده نکام شوی ملاو شوی می او به کوم دعوت پیغه ته ویل کېږي ولیمه ردم مسنونه ده دم خدا شپږ هم نمبر وکیره ده
څوک نوې مکان جوړ کی به دعوت کوي لازم به نه غني دم مسنون دم جائز دی جائز دعوت دی اتم نمبر وظیمه ده وظیمه څه مصیبت راشي او سړی دعوت کوي دا خپل کوي خلک راغونډي چې مصیبت می خلکو د ښکار شي او خلک می امداد وکي او هم دا غي سره سره بهتره طریقه ده خلک د لپاره دعوت کوي لکه یو سړی په کور کې مړ شي نو خلکو له بګار د چې دوه درې ورځې پورې هغه خوراک تبرین دي هغه بغم کړي هغه له خوراک تیاری وروړي دې وظیمه ویل کېږي او کداې خلکو لګي د مړي درې ورځې پورې د مړي کور ولا خلکو له دعوت کوي دا غیر مشروع دي توجه جی لکه ملمانه راغلي به څه کوي دا بیان دي بیان برازي نو اصل حکم دار ملمنو له چې لکه جنازه کوي او بس به خپي وباسي او کنه دیرې نه به ولا دویم حکم دار چې د بل ځکه خوراک کو کیټل مټل کې کداغیم بندوبست نه کیږي یا عرف او عادت د سینې به دریم حکم دی دریم دار خلق محالي ولا بکار د چې دغه دعوت وکي او کداغم نو نسلرم حکم الضرورات او تبيح المحظورات په وجه ده به کور ولدي د ثواب بنیت معنی نه د ملمنو د خوراک وجه معنی ملمنو له خوراک برابر ولې شي ډیر توان بولنه کیدا به جایز دی کني نفس دعوت کول دغم بکور کې راسي نه ده پنځم نمبر مولا ورته وي عقد نکاح په وخت کې ولیمه نه نکاح په وخت کې راغون شاله د قجوري مجوري په خلکو خوري او څو شو اخر نهم نمبر خرس ماشوم پیدائش د ماشوم پیدائش په ورځ باندې خلک دعوت کوي تاسو په دې باندې پوه شئ او ته وګورئ وإذا استنصحك فانصح له او کله چې تا نه څوک خیر خوایي طلب کینو دغه خیر خوایي کوه مشوره در نغواړي صحیح مشوره ورکا وغیرہ ای دعا د نو غواړي خیر خوایي د دعا ورته وکا یا قرض د نو غواړي خیر خوایي وکا قرض ورلا ورکا وغیرہ واذا عطس کڅوک برنجو کی فحمد الله حمد وي ګور دلته ور سره ټکی را لې فحمد الله خیالم دې کنه فشمته بیغتا يرحمك الله واذا مرض كمر الشفاء دغه بیمار پرسی وکوي اذا مات کمل شفت تبه به دغه جنازې لاله شه وای شوي به بس کې